اوس زه درخواست کوم راتلونکي جمعې ته 3 نومبر 2023 باندې ما ټول پښتونستان مظلومه قوم راغوښتی دی. د سوات پښتنو ته درخواست کوم چې راشئ ما سره شمولیت وکړي. چې کم سړی د پښتونو د دفاع خبره کوي هغه پاتې کیږي نه. دا زما ایمان دی. که ته وایي چې یاره جي فضل الرحمن مولانا ته ولې څه نه وایي، دا اچکزی دی په بلوچستان کې هغه ته ولې څه نه وایي، او دلته چې کم دی د نیشنل والا پارټي د دوی ته ولې څه نه وایي. یاد وساته دغو پارټیو تر اوسه پورې پښتنو باندې ښکاره سټینډ نه دی اخیستی. دوی چرته هم د پښتنو په سر رښتیا ولاړ نه دي. دو د پښتنو خبره په حقیقت کې نه ده کړې. والله چې وایي کی چې نن هم د عمران خان غونې خبره او کار ورسره وکړي. څوک چې د پښتنو خبره کوي هغه سړی په دې ملک کې پاتې کیږي نه. زمونږ په ادارو کې داسې خلق ننوتي دي چې هغه کم عقل دي. زمونږ ملک کې داسې خلق افسرۍ ته رسېدلي دي چې هغه د ملک دشمنان دي. دا ملک بدنامول غواړي، زمونږ ادارې بدنامول غواړي، زمونږ آرمي بدنامول غواړي، زمونږ قانون بدنامول غواړي، او تقریبا په دې کې یوه حده پورې کامیاب شوي هم دي. خلک وایي چې که د پاکستان آرمي ښه آرمي نه ده. خلک وایي چې که د پاکستان آرمي ظالمان دي. خلک وایي چې که د پاکستان آرمي د خپل ملک خلاف جنگ کوي. حالان کې دا یو څو عناصر دي چې د هغو د لاسه دا ټول ملک اړی ګړی دی. دا ټولې ادارې داسې نه دي، دا ټول آرمی داسې نه ده. لہذا د سوات مسلمانانو ته درخواست کوم، د باجوړ هغه مسلمانان چې سهار و بیګا مري و هیڅ نتیجه یې نشته. د مومندو هغه مسلمانان چې د هغوی ښځې او بچي په امن نه دي. د کورم ایجنسۍ، د وزیرستان، د شمالي او د جنوبي مسعود قوم ته درخواست کوم چې هغوی د زمونږ ملګرتیا وکړي او زمونږ په سر د لاس کیږدي. موږ نه چا خلاف جنګ کوو نه جګړه کوو، خو نه خپل ځان چاله مرګ له او بېعزتۍ له نه ورکوو. د پاکستان قانون یرغمال کولو له چاله نه ورکوو. پاکستان قانون به د یو قوم په لاس کې نه وي. د پاکستان قانون به د هر بچي په لاس کې وي. هر بچی به یې ګوري چې دا دې ټیک وکړه، دا دې غلط وکړه. دا یوازې عدالتونه نه دي چې ته یې واخلې او ستا غلامان جوړ شي. بله ورځ هغه یو جج باندې تا فیصله ولیکله او لاړو په جنکۍ باندې هم ګرفتار شه. دغسې ججان دې هم نه منم، دغسې د قانون ملګري دې هم نه منم، په تا خرڅ وکیلان هم نه منم. زه پاکستان منم، زه د پاکستان آرمی منم، زه د پاکستان قانون منم، زه د پاکستان خیرخوا منم. کم سړی چې نوم د پاکستان اخلي او خوري پاکستان، لوټي پاکستان، هغه خلک نه منم، بالکل نه منم. غیر قانونه چې را باندې راشي په والله چې جنازه کې به مې وړې. قسم په خدای چې بې قانونه را باندې راشي چې ما به دا نه وایم چې ته به جنازه کې ځې. ته خو خدای، ته خو رسول یې، تا صرف د خدایه دعوه کړې ده. والله تا ویلي دي انا ربکم الاعلی. ته د پاکستانیانو رب یې، ته د پاکستانو اعلانو اله یې. چې پاکستانیان ستا خلاف نه راپاڅي تا خدای ګڼي. کنی په دې ملک به پاکستانیانو غیرت کړی وی، په قوم به یې کړی وی، په آیین به یې کړی وی، په قانون به یې کړی وی. خو آیین او قانون او په ملک غیرت نشته او تا له څوک سترګې نه در پورته کوي. ته زمونږ اله یې، اله، حاجت روای، مشکل کشای، تا خو ډېره لویه بلا یې. نو زه تمامو مسعودو ته، وزیرو ته او خاص کر د عثمانزیو جرګې مشرانو ته درخواست کوم چې هغه یو منظم قوت دی، هغه یو پر امن خلق دی. ګوره پر امن ټکی دا دغه د ادارو والا پر امن ټکی نه دی. دوی پر امن دي ته وایي چې زه به در باندې سوارېږم ته به راله څوملې. دوی پر امن دي ته وایي چې زه به کور ته در ننوځم ته به دروازه خلاصوي. دوی پر امن دي ته وایي چې زه به دې په ښځه سوارېږم ته به ماله څه نه وایي. دوی پر امن دي ته وایي چې زه به د زامن بې قانونه بوځم ته به څه نه وایي. نه، پر امن موږ دې ته وایو چې بې قانونه به موږ چا له لاس نه اچو. چې بې قانونه ما ته څوک لاس راچوي په والله یا به دی نه یا به زه نه. د مرګ او د ژوند صرف 1 منټ 2 منټ وي، بس. موږ ژوند نه غواړو الله پاک نه. ما زما قربانۍ، زما سړیتوب، زما غیرتونه تاسو ته منظور نه شول. د عثمانزیو شمالي وزیرستان د عثمانزیو مشرانو ته درخواست کوم، بلکې زه دا قرآن دوی ته
ننواتې کوم چې موږ سره د ملګرتیا وکړي او زمونږ په دې غونډه کې دی چې 3 نومبر پر راتلونکي جمعې باندې دا دی کې د موږ سره حصه واخلي چې موږ د خپل ملک د بدنامۍ نه خلاص کړو موږ د خپل ملک د غلامۍ نه خلاص کړو چې زمونږ ملک د اسلام قلعه جوړه شي چې زمونږ ملک د هر کفر طاقت کلک ولاړ وي چې زمونږ ملک د هر غدار خلاف کلک ولاړ وي چې دا د قانون پاسداری کولی شي زه د وزیرستان خلقو ته دا قرآن ننواتې کوم زه مسعودو ته دا قرآن ننواتې کوم زه د تمامو 4 صوبو مسلمانانو ته او افسرانو ته دا قرآن ننواتې کوم زه د آرمی غیورو افسرانو ته دا قرآن ننواتې کوم زه د ادارو مشرانو ته دا قرآن ننواتې کوم چې خدا را زمونږ سات راکې زمونږ ملګري شی پښتانه د دې قوم خلق وګڼئ او پښتنو کې دا لوبې بندې کې دا اوچتول لا پته کېدل در سره نه منو والله که در سره ومنو والله که در سره ومنو والله که در سره ومنو الله دې تاسو والله که در سره ومنو دا یاد وساته اوچتول د ټوپک په زور وړل د ټوپک په زور خلکو بندول د ټوپک په زور د خلکو ورکول والله که در سره ومنو پولیس تاڼې شته اف آی آر کټوه 2 سپیان رالېږه چې زما وکیل یې ګوري چې دا اف آی آر دی فراډ نه دی ډېر د انګریزۍ په لیکلو غولولی یو بابا نور نه غولیږو چې زما وکیل یې ګوري چې دا اف آی آر دی والله چې زما په ښځې اف آی آر وي چې زه یې تاله درکم چې په زوی او په لور مې اف آی آر وي والله چې زه یې تاله وسپارم ښکاره داسې نه چې په تیخانو کې دننه ور زما خویندو میندو سره زناګانې کېږي والله که یې در سره ومنم زما ځوانانو سره بدکاری کېږي د پولیس په تاڼو کې والله که یې در سره ومنم والله چې پرتګونه ترې وباسې و قسم په خدای چې لاندې کوناټو ته یې شمې لګوي والله که یې در سره ومنم که څوک یې در سره مني مبارکې شه زه د پاکستان خلاف جنگ نه کوم ځکه چې کولی هم نشم ادارو خلاف جنگ نه کوم ځکه چې کولی نشم خو زه سره د خپلو تمامو پښتنو وروڼو چې څومره مظلوم دي د چا ښځه بې عزته شوې ده د چا لور بې عزته شوې ده د چا مور بې عزته شوې ده د چا بوډا په چکوانو وهلی شوی دی د چا بوډاګان وجلي شوي دي د چا قبرونه ورک دي د چا خاوندان ورک دي دا څومره مظلوم خاندانونه مسلمانان چې دي د دروغو اف آی آرو لاندې دي دا ټول 3 نومبر باندې زما د وران جومات ته راشئ آخري فیصله به کوو که پاکستان ادارې پاکستانی آرمی پاکستانی افسران منگ بچی گنی او د ملک اوسیدونکي مو گنی منگ سره د کلک لیکلو کی تمام غلط دعوی دی واپس والی تمام ظلمونو نه دی توبه وباسي زما د ملک د آرمی بدنامولو نه دی توبه تایب شي زما د پولیس بدنامولو نه دی توبه تایب شي غونډګر دی د هرې ادارې نه وباسي بدماشان دی د هرې ادارې نه وباسي رشوتخواره دی د هرې ادارې نه وباسي منږ ستاسو بچي یو منږ ستاسو د خلاص وروڼه یو هر ځای کې به در سره ولاړ یو مخکې مو هم درته جنګ کړی دی تاسو نه دی کړی منږ کړی دی تاسو 90,000 تسلیم شوي یې په بنګال کې زمونږ یو مسلمان پښتون نه دی تسلیم شوی چاله تاسو سره به ولاړ یو تاسو سره به کلک یو او ستاسو به بچي یو تاسو به مشران ګڼو او که نه نو 3 نومبر باندې چې تاسو موږ په سر لاس نه ږدئ او دا قرآن درته وسیله کوو او موږ سره په قانون نه چلیږئ نو بس بیا موږ ته کلاو لار راکې موږ ځان ته محفوظه علاقه ګورو محفوظ ملک ګورو که موږ ته کم ملک امن راکولو کم ملک موږ ته لار راکوله کم ملک موږ ته حقوق راکول زموږ د ښځو د بچیو عزتونه یې ساتل موږ سره دا معاهده کوله چې ستاسو ښځې به نه بې ستره کوو تاسو قیدیانو نه به پرتګونه نه وباسو ستاسو قیدیانو ته به د مور او د خور کنځلې نه کوو ستاسو قیدیان به پټوونه او موږ به عدالتونه ستاسو خلاف نه استعمالو
نو بس بیا منګ هغه ملک ته پرېږدی چې هر یو ملک له منګه لار منګ ته راکوله منګ بیا تاسو نه ځو منګ تاسو سره جنګ نشو کوی نه یې کوو منګه په تاسو ډز کول په ځان ډز ګڼو خو ته بې غیرته یې خرڅې په چا باندې ته په ما ډز قرباني ګڼې ته چې دې ځای نه د اسرائیلو آرمي چیف عبدالله شاکر نتنیاهو ونیسي ته داسې روان وې داسې چې کنی آرمی چیف ہے دلہ این بے غیرتا این بڑوا ملک د یو وړو هلک خلاف ته روغ فورس بدناموي ماله به دې ټلیفون کړی وی والله چې د پاکستان قانون ما ته دومره محترم دی ما درته ووي چې موږ پې ځان کافر کړی دی الیاذ بالله تا ماله ټلیفون کړی وی چې دا تا ته ما عرش ته در رسولی وی الیاذ بالله غیرت ته معلوم دی ایمان دی معلوم دی قومونو ته دا قرآن ورچوم که چری ایمان درکی غیرت درکی نو بس دا قرآن دلا چوم چې 3 نومبر ته راشه او کلکه ملګرتیا مې وکړې او زما د تحفظ او د حفاظت دپاره هم کلک را سره ودرېږئ او چې څوک مې د نبوزي یاد وساتئ چې د پولیس FIR ورسره نه وي او دی ما پسې راغلی نو چې ژوندی مې بونه ځي وعده مو ده چې ما ژوندی دا نه وایم چې بل مړ کړی خو چې ما ژوندی بونه ځي وعده مو ده لاس پورته کړئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمونږ ټولو ګناهونه معاف کا یا الله زمونږ ملک د لوټیرو نه وساته یا الله د غدارانو نه اخلاص کا یا الله د قابضینو نه اخلاص کا یا الله د رشوتخوارو نه اخلاص کا یا الله د ظالمانو نه اخلاص کا یا الله پښتنو ته غیرت نصیب کا یا الله په ښځو موږ ته غیرت را نغی خو ربه راته نصیبي کا په قرآن من غیرت ونه که ربه دې نه بعد راته نصیب کا د الله په توحید من غیرت ونه که یا الله دې بعد راته نصیب کا زما د زوی دا دریم ځل دی چې وړي موږ په دوی غیرت ونه که ربه راته نصیبي کا ربه چې څوک ملک بدناموي ته تباه کا ربه چې څوک ملک شرموي ته تباه کا ربه چې چا آرمی بدنامه کړې ده ته تباه او برباد کا ربه چې چا ادارې بدنامي کړي دي ته خوار و ذلیل کا ربه کم عوامې چې ذلیل کړي دي ربه ته خوار و ذلیل کا رب زمانگ حفاظت کا رب زمانگ ملگرے شاہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه